أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر صدق الله العظيم. زما عزتمند و مشران و کشران عام طور باندې زمونږ په دې معاشره کې چې کله د قرآن مجید ختم وي نو خلک دې دپاره راځي چې یاره د دې نه مونږ څه برکت حاصل کړو او د قرآن مجید د ختم نه بعد چې کومه دعا کېږي هغه دعا الله قبلوي. خبره دا ده چې قرآن مجید دا د الله رب العزت کتاب دی نو دې سره صرف دا برکت نه دی بلکې قرآن مجید دا یو داسې کتاب دی چې په دې سره په کم انداز سره څنګه طریقې سره تا تعلق وساتلو الله رب العزت به تا هېڅ کله نه خرابوي او الله به دې کامیابوي. ابراهیم علیه السلام پیغمبر تیر شوی دی. ابراهیم علیه السلام یو داسې پیغمبر و چې هغه باندې د الله رب العزت د طرف نه ازمایښتونه ډېر زیات راغلي وو او هغه ټولو ازمایښتونو کې ابراهیم علیه السلام هغه پاس شوی و، الله کامیاب کړی و. دا ابراهیم علیه السلام چې دومره ازمایښتونه راغلي وو او دا دومره هر څه دا د څه د وجې نه او بیا الله رب العزت چې دې کامیاب کړو هغې اصل وجه څه وه چې ولې کامیاب کړو؟ هغې اصل وجه دا وه چې د ابراهیم علیه السلام د هغه د الله کلام سره د الله خبرو سره هغې سره ډېر زیات مینه او محبت و. یو ځل ابراهیم علیه السلام د کور نه ووتو، چیلې سرولې. هر یو نبی چې راغلی دی هغه چیلې سرولې دي. ابراهیم علیه السلام هم چیلې سرولې. نو مخې ته یو کس راغی، هغه لګیا دی تیز اواز سره وایي سبحان ملک القدوس. دغه کلمات چې دی نو هغه لګیا دی وایي دا کلمات وی ابراهیم علیه السلام واورېده. ابراهیم علیه السلام ورغو ورته ووایي د الله تعریف دې وکړي ډېر ښکلی دی وکړو یو ځل بیا وکړه. هغه ورته ووایي زه صحیح ده زه به یو ځل بیا وکړم ماله به راکې څه. ابراهیم علیه السلام ورته ووایي دا نیمې چیلې وي دا ستا شوي وي ته یو ځل بیا د الله رب العزت تعریف وکړه. هغه بیا لګیا شو سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت. لګیا شو د الله تعریف شروع کړ. چې د الله تعریف بیان کړ نو ابراهیم علیه السلام ورته یو ځل بیا وکړه. هغه ورته ووایي چې بیا کوم بیا به راله څه راکړې؟ وایي دا نیمې چیلې پاتې دي دا هم ستا شوې دا هم واخله. هغه نیمې چیلې نورې هم ورکړي. بیا شروع شو بیا د الله هغه تعریف هغه کلمات شروع کړو چې په درېیم ځل ورته ابراهیم علیه السلام ورته وایي ای د الله بنده یو ځل بیا ووایي دا ډېر خواږه دي د الله تعریف دی په ما باندې ډېر خوږ لګي د الله رب العزت تعریف. هغه ورته وایي بیا یې ویمه خو بیا به څه راکړې؟ چیلې وې هغه ختمې شولې ټولې راله راکړې. ابراهیم علیه السلام ورته وی دي چیلې سرولو لپاره به غلام پکاري که نه به پکار؟ یو شپونکی به پکاري که نه به پکار؟ وی بلکل به پکاري. وی زه به ستا غلام شم زه به ستا شپونکی شم بیا د الله تعریف وکړه. هغه بیا د الله تعریف شروع چیلې واخیستې. ابراهیم علیه السلام ته وایي زه ته مې آزاد کړی تا ته څه ویمه نه. نو دومره د ابراهیم علیه السلام د الله د تعریف سره د الله د بڑایه سره دومره زیاته مینه او محبت وو او دومره محبت الله زمون نه هم غواړي چې ستا د قرآن سره د کلام سره هم دومره زیات مینه او محبت وي.
خو زمونږ مسله دا ده چې موږ دغه قرآن مجید صرف او صرف د روژې سره خاص کړی دی. موږ وایو روژه راغله د قرآن ختمونه راغله هر صحیح دي روان دي په رمضان کې مو وکړه په تراویح کې مو وکړه او بیا چې کله رمضان مبارک تیر شي بیا هر څه ختم. زما وروڼو چې صحابو کوم واقعات دي در قرآن مجید تلاوت په کولو نو هغه واقعات د رمضان مبارک نه دي چې په رمضان مبارک کې به د دې تلاوت کولو نو څنګه ورسره دغه معاملې وشوي. صحابي راغو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی د الله رسوله وی بیګار سره عجیبه معامله وشوه. وی داسې کار وشو وی چې بیګام ما تلاوت کولو 2 رکعات ولاړم نیت مې تړلې او په موس کې مې تلاوت کولو چې आवाज مې تیز کو اس په مې ټوپونه شروع کړ نو امام د یری نه आवाज پرام کو څنګه زما بچي پروتو ما ویل چې زما د اس په زما په بچي باندې خپل کې نه دي خو بیا به چې आवाज تیز کو بیا به اس په چې ټوپونه وهل شروع کړ. وی دغه معامله تر سهار پورې روانه وه. وی چې سهار ما تلاوت بس کو بر اسمان ته مې وکتل دغه ستوري بالکل زما د سر د پاسه ولاړو دومره نږدې راغلي چې بالکل زما سر ته رارسېدلي وو. وی دا څه چل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی که چېرته تا دغه تلاوت تر سهار لمونځ پورې جاري ساتلی وي وی نن به د مدینې منورې خلکو فرشتې په خپلو سترګو کتلی وي. وی دا اسپې چې ټوپونه وهل وی دی فرشتې کتي نو وی څنګه ټوپونه وهل وی راته چې بره دا ستوري وکته دا فرشتې وی راغلې وي ستا تلاوت یې اورېده. دې وجې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ځل ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه ته ای ابی وی ته چې تلاوت شروع کا وی ستا تلاوت زما ډېر خوښ دی. ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه ورته ای د الله رسوله قرآن را نازل شوی په تا باندې دی قرآن تلاوت تا سره خوند کوي او ته ماته چې ته تلاوت وکړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی ای ابی ابن کعب وی نن جبرائیل علیه السلام ماله راغه جبرائیل علیه السلام ما ته وایي چې لاړ شه او ابی ابن کعب ته ووایه چې تلاوت وکړه. د ابی ابن کعب تلاوت ما ته ډېر خوښ دی. ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه په ژړا شو وی خدایه وی ای د الله رسوله الله زما نوم اغوستی دی چې هغه تلاوت زما خوښ دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل بالکل الله هم ستا نوم اغوسته چې د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه د ده تلاوت زما خوښ دی او ورته ووایه چې سوره بینه شروع کړه. یعنې دومره د الله د عالي تلاوت خوښ و. پیغمبر فرمایي وی کم سړی چې تلاوت کې دا فرشتي راځي او وی د ده د خوله ښکلی د ده د خوله ښکلی وجه دا ده چې فرشتو سره الله ټول نعمتونه ورکړي دي. قرآن مجید سوا د جبرائیل علیه السلام نه نور یو فرشتي ته هم یاد نه دی. دا صرف جبرائیل علیه السلام ته یاد دی. نور ټول فرشتي کم ځای کې د قرآن مجید تلاوت کېږي کم کس ځان له کوي په مجمع کې کوي فرشتي راځي او د هغه خوله ښکلی. دې وجې نه امام عاصم رحمه الله هغه د قرآن تلاوت به چې کولو د هغه د خولې نه به خوشبو روانه شوه. شاګردان ورته وي حضرت ته چې کله هم د قرآن مجید تلاوت کې ستا د خولې نه خوشبو ځي دا څه چل دی؟ هغه غلی شو. بیا شاګردانو ورته وویل آخر کې شاګردانو ډېر تنګ کړه نو ورته وي قصه داسې ده چې زه د قرآن مجید تلاوت ډېر زیات کوم. وی ما یو ځل اوده شوم ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوب کې وکته. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته وایي چې ای عاصم دې خوا نږدې راشه. وی زه نږدې ورغلم. وی چې نږدې ورغلم وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم راته چې دا شونډې دې رانږدې کړه زه دا ستا شونډې ښکلوم ځکه چې ته په دې شونډو باندې تلاوت کې دا فرشتو ډېرې زیاتې ښکلې کړې دي الله ته ډېرې خوښې زه هم ښکلوم. وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کله نه دغه شونډې ښکل کړې د هغه وخت نه زه چې د قرآن مجید تلاوت کوم د هغې نه پوهېږي خوشبو ترې نه ځي د هغې دومره د الله دا کلام برکتی کلام دی. خو افسوس دی په موږ باندې چې موږ د قرآن له ځان نه ورکړو موږ د دې تلاوت نه کوو. یقین وکړه په دې فیسبوک باندې 24 ګنټې په واټسپ باندې 24 ګنټې
هغې باندې ستړی والی دی او د قرآن په تلاوت باندې لږ ورته کې دغه ستړی والی. عثمان غني رضی الله تعالی عنه یو کس راغی حضرت د قرآن تلاوت ته مې زړه نه کېږي. عثمان غني رضی الله تعالی عنه ورته وایي وی دا اصل کې خبره داسې نه ده، وی دا کوم سړی چې د قرآن تلاوت ته زړه نه کېږي وی ډېر خپل ځان ته سوچ وکړي چې دی په کومو ګناهونو کې مبتلا دی، وی دا زړه یې تور دی ځکه د تلاوت ته زړه نه کېږي. کله چې د ده دا زړه سپین شي نو د به خپله د قرآن ته تلاوت کېږي، د قرآن تلاوت به کوي. زما وروڼو دا یو موقع الله رب العزت موږ له راکړې ده چې د دې نه موږ فایده واخلو. ګوره پیر ذوالفقار المدینه والبرکات مولالیه هغه بار بار دا خبره کوي او وایي چې الله زموږ د بخښنې فیصله نه کولی که نه موږ له به رمضان نه راکړو. وی چې الله موږ له رمضان میاشت راکړې ده، نو د دې مطلب دا دی چې الله زموږ د بخښنې فیصله کوي. الله رب العزت ډېر رحیم ذات دی. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل یو انسان یو ورځ ګناه وکړي وی دی راشي الله ته یا رب ما معاف کړه، یا الله وایي ما معاف کړه. وی په سبا بیا راشي دی بیا هغه ګناه وکړي وی دی بیا وایي چې یا رب ما معاف کړه، یا الله وایي چې ما معاف کړه. وی په درېیمه ورځ باندې دی بیا راشي وی بیا وایي چې یا الله یا رب ما معاف کړه، ما چې ما بیا دا ګناه کړې ده. وی فرشتې الله رب العزت ته وایي چې ای الله څو ورځې وشوې دا انسان هغه ګناه کوي بیا راځي توبه وباسي ته معاف کړي، بیا هغه ګناه کوي بیا راځي توبه وباسي ته معاف کړي. ای الله بار بار هغه توبه وباسي او ته معاف کړي. الله رب العزت ورته تاسو ته پته ده دې کوم کلمات وایي دی وایي یا رب او د رب په لفظ سره مانه چې څوک هم دعا وغواړي څوک هم معافي وغواړي په څه ټایم کې هم معافي وغواړي الله وایي زه دی ټول معاف کوم. دوی خو لا 3 ځل کړي دي نو دی به زه نه معاف کوم. الله یې معاف کړي. بني اسرائیلو کې یو ښځه وه بدکاره ښځه وه، خلکو له به د بدکارۍ دپاره ټیمونه ورکوله او 10 دیناره به د هغې قیمت و. هغه به د کور مخې ته ناسته وه، ځان له ښکلی کور جوړ کړی و. یو بزرګ په هغه لاره باندې تېرېده، د هغه پې نظر پرېوته نو د هغه بزرګ هم ګناه ته زړه راوچت شو. هغه خپل هر څه خرڅ کړ، 10 دیناره یې برابر کړ او دې زنانه له راغله. چې کله دې زنانه له راغله دا بزرګ دې زنانې ته وایي ستا قیمت څومره دی؟ وي دومره. وي دغه قیمت دې واخله. هغه ورته وایي دا فلانې وخت ستا دی، دې فلانې وخت له ته راشه. هغه بزرګ راغله چې څنګه کېناسته یکدم دې زړه ته هغه چې کوم نیک اعمال یې کړي وو د الله په رحم باندې چې څومره اعمال کړي وو هغه ټول مخې ته راغله او پاڅېده. هغه ورته څه چل در باندې وشو؟ ورته وایي وي زه دغه ګناه نه شم کولی. ورته داسې ښکاري پهله ځل دی؟ وي بلکل پهله ځل مې دی. وي خیره کښېنه پیسې دې راکړې دي. وي زما پیسې په تا باندې حلالې دي. وي زه دنه لاړم. سړی د هغه ځای نه لاړه. چې لاړه دا ښځه ته پریشانه شوه چې یو کس ټول عمر کې ګناه نه ده کړې او یو ځل ګناه ته رانږدې کې د هغه دا حالت دی او وي زما خو دا حالت دی چې ټول عمر ما په ګناهونو کې تېر کړی دی، زما به څه معاملې الله به ما سره څه کوي؟ توبه یې وویسته، خپل د کور دروازه یې بنده کړه، عبادت یې شروع کړه. غلام ورته وایي وی عبادت هم داسې نه قبلېږي، واده وکړه. وي ما سره به څوک واده کوي؟ لاړه هغه سړي له هغه بزرګ له ورغله. هغه بزرګ کور ته ورغله، ور ووهلو، یو کس راووت وي فلاني سره ملاقات کومه. هغه فلاني چې له کور نه راووته چې دې ښځې ته وکته بلکل ساتې نه ووته په هغه ځای باندې وفات شو. ښځه وایي زه په ملاقات ته راغلی وم، نکاح مې ورسره کوله او دی وفات شو. چا ورته ویل وي یو بل رور یې هم شته ډېر بزرګ دی، هغه سره نکاح وکړه. هغه بل رور هغه د ده نه هم لوی بزرګ و، هغه سره ملاقات وشو، هغه نکاح قبوله که نکاح وشوه؟ نکاح وشوه. د الله دې ذات ته ګوره چې توبې وویسته، د توبې نه بعد الله ورسره څه رحم کوي. دغه ښځه چې د بدکارۍ نه توبه وویسته او الله له ځان ورکړه، الله دې له 7 زامن ورکړه. 7 زامن د هغه وخت نبیانو ګرځېدل، د هغه وخت نبیان وګرځېدل. دومره الله رب العزت د انسان سره د رحم معامله کوي، دومره د کرم معامله کوي الله رب العزت. چې دومره الله رب العزت موږ سره د رحم او د کرم معامله کوي، بیا موږ ولې الله له ځان نه ورکړو؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هره ورځ 80 ځلې
استغفار کولو استغفر الله او یو ځل به وي بعض روایات کې راځي سر ځل به وي ولې به وي پیغمبر د ګناه کېږي پیغمبر خو معصومین وي د هغې نه ګناه نه کېږي خدای مفتخر چې تاسو استغفار وکړئ تاسو د ګناه نه توبه وباسئ د صحابو عادت دا و چې سره د نیکو اعمالو هغې به جړا کوله زموږ عادت دا دی سره د بدو اعمالو مونږ خندا کړو الله ته جړا نه کړو الله ته فریاد نه کړو خپل ګناه نه رایادو چې موږ څه ګناه کړې ده خو هغې یو کار وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی دا انسان ګناه کوي وی د ده په دې زړه باندې یو داغ ولګي وی کله چې دې توبه وباسي الله هغه داغ ختم کړي خو که دې توبه ونه باسي بله ګناهو کې هغه داغ سوا کېږي اخره کې داسې شي چې دا زړه بلکل تک تور شي وی بیا دغه انسان ګناه ته ګناه هم نه وایي او چې یو انسان ګناه ته ګناه نه وایي تل الله د توبې توفیق ورکوي نه ولی توبې توفیق خو به تعالی الله کړي چې ته خپلې ګناه ته ګناه ووایې چې ګناه ته دې ګناه نه ده ویلې الله به درله څنګه د توبې توفیق درکوي ځکه دی خو بیا وایي چې ما به د سره ګناه کړې ده چې دی دا خبره کوي نو الله رب العزت بیا د ګناه نه د توبې توفیق دې انسان ته نه ورکوي اخرنی حدیث درته وایم خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وی التائب من الذنب کمن لا ذنب له وی توبه کوونکی داسې دی چې ته د سره ګناه کړې ده توبه کوونکی داسې دی چې ته د سره ګناه کړې ده نو چې موږ هم په دې محفل کې په دې مجلس کې موږ ټول د توبې اراده وساتو چې یقینا موږ توبه وباسو او زمونږ د حضرات ډېر په دې باندې خصوصا نقشبندیه سلسله او په دې باندې ډېر زیات زور کوي وایي چې کم محفل ته ځئ په دې خلکو باندې توبې کلمات وایي یو ځل پې توبه وباسئ وایي هېڅ پته نه لګي چې د دې محفل نه پاسې قدم واخلي او ساتې نه وځي وایي کم از کم الله مخې ته خو به داسې ورځي که نه چې ای الله ما خو د ګناهونو نه توبه کړې ده اگر چې بیا دا انسان ګناهو کې بیا به الله د توبې توفیق ورکړي خو کم از کم چې په یو محفل کې ناست دی په هغه محفل او په مجلس کې دا توبه ویستل پکار د خپل د ګناهونو نه الله رب العزت دې زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي واخر دعوانا ان الحمد لله